السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ باید د صحت جامع بم پر تن باندې ژره چې څنګه د انسان د پاره زینت او شایسته په ژوند کې دغه رقم د مرګ سمابات کې هم زینت او شایسته وسته دغه دوه کسانو ته وګورئ چې دا دواړه او فارسي دي د یو ته هم وګورئ چې ژره خریله ده او څومره بد شکل او بد معلومیږي او کم چې ژره پر مخ باندې ده د هغه چهره څومره نوراني معلومیږي ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي الیحیه نور مسلم دا ژره نورانیت شایسته د مؤمن او مسلمان د پاره په بل ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي چې الله تعالی د فرشتو یو جماعت پیدا کړی دی ټولګي په اسمان کې پیدا کړی دی چې دا همیشه دغه تسبیح وایي سبحان من زین الرجال باللحى والنساء بالزوائب پاکی دی هغه ذات لره چې نارینه یې په ژورو باندې شایسته کړي دي او ښځې د سر په ویښتانو باندې شایسته کړي دي خو ډیر کسان بیا هم د الله تعالی په دغه زینت او شایست باندې راضي نه وي او په دې باندې خفه وي ژیړې خریي یا درموټنه کموي احناف د دې حد لیکلي دي کم سړی چې د کفارو مشابهت اختیاروي د یهودو نصارا طریقه خپلوي او دای پر دغه باندې راضي هم وي فرضا باندې یې ژیړې خریي یا درموټنه کمي په دغه باندې انسان کافر کیږي او کچيري په دغه باندې راځي نه وی لیکن په زور باندې جبرتن په څه مشکل د وجې ژر وخري یا د مټنه کښنه کی او دا بیا ګناه کبیره ده په ګناه کبیره سره دغه انسان ګناګار ګرځي اگر چې ژر فرشول ژر سنت ده خو لیکن فرشول واجب دي د حناف یو مشهور کتاب دی معین المفتی په هغه کې لیکلی دی کم سړی چې د يهودو او نصارا طریقه خپلوي پر هغه طریقه باندې زی د صلیبیانو نشان زړی او د يهودو خلیف سر کې د مجوسیانو خلیف سر کوي په دغه باندې انسان کافر کیږي په دې باندې انسان او کفر ته مفسد کیږي او کفر ته وځي کچيري د رضا نه د خپل رضا مطابق دغه عمل نه کوي په دغه باندې دغه انسان ګناګار ګرځي محترم مسلمانانو ورونو باید دغه ژر خریلو نه او د موټه کمولو نه اجتناب او فریض وکړو باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د شکل او د صورت مطابق خپل شکل او صورت جوړ